بسم الله الرحمن الرحیم. د جمیل یوسفزي صاحب غانا تعریفونه هم اورېدلي ډېر د خاص کر فوزي انور صاحب نه صدر صاحب نه عرفان نن مونږ د نږدې نه خوشحاله شو الله دې دراز عمر د حق د وینا لپاره د حق د محفوظ ساتلو لپاره تاسو ته درکړي او د خیر اسباب دې الله دې مونږه څنګه چې مونږ صدر صاحب ویل په حیثیت د یو دلزاک زلمي چونکې مونږه تعلق د پښتنو قبیلې سره هم دی او پښتانه من حیث القوم الحمدلله ټول مسلمانان دي نو بنیادي غرض خو زمونږه هغې نه خو مونږ اورېدلی شو چې زمونږه دا هدف دی چې الله تعالی زمونږ د قوم ته د دین او د دنیا کامیابي ورکړي هغې دپاره اجتماعیت انتهایي ضروري ده او د دې زمونږ په قوم کې کمې په دې وجه د نه وي چې ګینې زمونږ دا قوم د اتفاق دی یا څه خو مونږ په یو ځای کې د نورو خلکو په شان مجموعي طور باندې مشته نه یو زمونږ هغه چې وګورو مونږ نو زمونږ تعداد ډېر زیات دی د نورو قبیلو په نسبت واده واده یو نو زمونږ د دې سیټ اپ د دې جرګې نو یو هدف خدا دی چې مونږ کم از کم دا خپل وروڼه منظم کړو چې چېرته هم دي د دې جرګې جوړې شي مکاني یو بل وپېژني یو بل سره په سخته کې په غم کې په خوښۍ کې شریک شي او بله خبره دا ده چې مونږ د دې جرګو نه دا تعداد هم معلوم کړو چې مونږ په کوم ښار کې څومره تعداد کې زمونږ نفوس آباد دي مونږ نارینه زنانه زموږ لوی واړه څومره شمېر دی زموږ نو ګوره دا حکومتونه خاص کر فوج او ملیشه به یاده کړو چې دا زموږ د دغه فرنټیر دا پښتنو قبیلو ته دې کوټې ورکړې دي که نه خو دا یې په یو بنیاد باندې ورکړي وخت تعداد ورته په ګوته کړي چې زمونږ په دومره علاقو په علاقه کې دومره تعداد دي زمونږ دا هم هدف لرو چې د هرې قبیلې په دغه کې زمونږ شته د دې غټو قبیلو او مونږ چې الحمدلله څنګه ستاسو په توسط مونږ ته دا پته لګېدلې ده ستاسو د فیلډ سره نور چې کوم وابسته تاریخدانان دي د هغې مونږ خپله د دې علم طالب علمان یو خو تاسو خو ماهران یې نو هغې وویل چې دا پښتانه د ټول نه مخکې دلته آباد شوي او زمونږ په هغې کې مونږ نشته نه بدنصیبي ورته ووایو یا زمونږ بې پرواهي به ورته ووایو چې مونږ تر څه پورې بې دغه ته ځان نه دی رسولی نو زمونږ دا هم یو هدف دی چې مونږ عزت ذلت خو الله ورکړي خو کم از کم ځان نه په دغه ځای کې مونږ نوم ځای چې کوم ځای کې د شمسو د مومندو د خلیلو د مسعودو د وزیرو د مروتو نوم شته نو زمونږ هم په دغه کې دغه نوم راشي او نور چې څنګه صدر صاحب وویل نو بس مونږ خو هغه قومیت طرف ته ډېر نه ځو ځکه چې من حیث القوم مسلمانان یو نو زیات فکر به د امت کوو چې الله ټول امت ته کامیابي ورکړي خو دا مو د وینې رشته ده دې سره چې څومره الحق للقریب ثم للبعید نو کوشش به کوو چې څومره مو وس کېږي چې اول د قریبي رشته دارو سره دا خو بیا ټول پښتانه زموږ وروڼه دي او هر کلمه ګو زموږ څومره فایده چاته رسي انشاءالله رسو به خو زموږ ترجیح به دی چې موږ خلک کوم چپو والي د حالاتو نو چې اول د دې خیر خبر واخلو او دغه نوم ځان له ځای کړو په دغه کوټه کې او تنظیم خو الحمدلله رجسټر هم کړو د ضلعې په سطح نو دا بیا وکیل صاحب په دې پوه دی بیا د صوبې او بیا د ملک په سطح هم انشاءالله راکړو نو زه بیا به یو قانوني او دغه حیثیت وي نو که موږ څه د خیر ښېګړې کار به هم کړو نو هغه به انشاءالله څه د جنسو د طرفه یا د قانون د طرفه داسې د عتاب د هم نه غیر قانوني کار به نه کوو د قوم او د ملک د خیر ښېګړې کار به انشاءالله Legal.